لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الوراء إمام الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الفضل والورع والإحسان والتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفني عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. وقال تعالى في شان حبيبه وخليله وصفيه مخبره وآمره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعزته وأزواجه وأولاده وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. صدر مجلس في طريقت رهبر شریعت سيدنا ومرشدنا ومولانا مخدوم زاد الحاج پیر محمد حیدری سے محمد سعید عرف حیدری سے مبارک دامت برکاتہم. اعظماڑی محترم شیخ الاسلام والمسلمین پیر طریقت و رہبر شریعت مخدوم زادہ الحاج محمد حمید جان سے مبارک دامت برکاتہم اور دیگر صاحب زادگان مخدوم زادگان مبارکان اور سماڑی و معزز و قدرمند و سامعین و حضرات و دا حضرت قیوم زمان غوث دوران مجدد عصر حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ پایات کی منگو تاثر جمع شویو داغی مبارکو کما حقوہو بیان صفاتو دا زمان وصل باہر دے داغی مبارکو تقوی داغی شجاعت داغی حیاء داغی سخا داغی خشیت من اللہ داغی انابت الاللہ عز و جل اغدا چانا مخفی و پٹ ندے صرف دا یو صفت چی دا کمال دا ایمان پا معظم علامات و اماراتوں کے داخل صفت دے چاہا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. حضرت مبارک سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دا صفت علی وجہ الاتم موجود ہو اور دام دے چانا مخفی ندے اور دام دا سے صفت دے. جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی سید الکائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کئی اور بیاورتوئی یا رسول اللہ معالی شرط لگوا سید الکائنات ورتوئی وبائعکا على ان تعبد اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتناصح المسلمین وتفارق المشرکین. بیعت لپدی خبر درکوم در رب کریم بعبادت کی پینزو وقت بمنس کے زکاة پور کے دا مسلمانانو با خیرخوائی دا مشرکانو با بجسدی کا و بقلبی کا و بقالبی کا دا مشرکانو با مفارقت کی اختیارے بخبر جسد سرہم دا غیب علاقہ کی بوسوں کی اسے گنا ہجرت پتے لگے اغی سر بقلبی بغض ساتے قلبت بہم دا غیب مفارقت واتے کی رضامنا دا گورا الحب فی اللہ اور بغض فی اللہ دا احب الاعمال الاللہ عز و جل اور دا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ دا پدی کے داخل لے. یعنی وجنا حبر العرب ترجمان قرآن سے
بیٹھے ہیں ادھر فرنٹ پچھلے نہیں ادھر بھی خلیفہ بیٹھے عبداللہ بن عباس سے فرمائی اذا اردت ان تكون وليا من اولیاء الله فعليك بهذا الامر وکته دا غواړي چې زه د رب کریم د اولیاء فهرست کې شمار شم دا حب الله او دا بغض الله چې دا راټینګ نه کړي د دې نه بغیر مقام د ولایت حاصلول دا محال دي د ولایت په فهرست کې خپل نوم داخلول اولین شرط ورته دا دی ستا په سینه کې به علی وجه الاتم حب الله او بغض الله معنا دا د الله دپاره محبت د الله د دوستانو سره د خدای جل وعلا شانه دپاره بغض او دشمني د هغه د دشمنانو سره حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه وایي ستا دپاره مې دوستي او دشمني ده ستا دپاره مې دوستي او دشمني ده بل روزګار په دنیا نه لرم بېتا او دغه صفت حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه کې علی وجه الاتم والاکمل موجود و او د هغې مبارکو په توجه سره کوم چې د هغې مسیر باندې روان مریدان دي سالکین دي دغه صفت لله الحمد په هغې کې هم موجود دی الله رب العزت دی په دغه صفت کې موږ ته نوره ترقي راکړي او استقامت دی الله پاک را نصیب کړي زه مریض هم وم او د دوستانو اسرار او د مشرانو امر دا چند کلمات مې ستاسو خدمت کې عرض کړ بې ادبي رانه شوې د هغې عفو غواړم وما علیه الا البلاغ المبین درود شریف ووایه